الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الله رب العالمين د ټولو ضرورتونو او د حاجتونو پوره کوونکی ذات دی. الله چې کله وغواړي چې یو چاته خوشحالي ورکوي نو هغه خوشحالي د ده نه څوک بندولی نشي، او الله چاته نقصان وغواړي نو هغه نقصان څوک لرې کولی نشي سوا د الله نه. الله رب العالمین دا په قرآن مجید کې موږ او تاسو ته دا عقیده او ایمان ښودلی دی. الله دا فرمایلی دی چې چاته زه فایده رسوم نو هغه فایده چې ده فلا ممسک لها، هغې څوک بندونکی نشته، او که چاته زه نقصان رسوم نو د هغه نقصان لرې کوونکی نشته. ځکه انسان ټولو ضرورتونو کې او د ژوند په هره یو خبره کې دی الله ته محتاج دی. ځکه د الله نه سوا د دې بنده دپاره د خلاصي بله لار نشته. تر دې پورې چې قرآن مجید کې دا راغلی دی چې الله فرمایلی کله چې به دې مشرکینو ته په سمندر کې تکلیف ورسېده او چپو به ګیر کړل د دوی کشته یې، هوا به پې ګډه وډه شوه، نو بیا به دوی یو الله ته چغې والي، یو الله ته به یې آواز کوي. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله فرمایي کله چې به دوی چپو پټ کړل لکه د وریځو او د سورو غونته، نو دوی به بیا الله ته چغې وهلې چې الله که موږ له دې حالت نه نجات راکړه موږ به بیا ستا شکر ادا کوو. الله فرمایي کله چې به ما دوی له نجات ورکړه، دوی به مې خلاص کړل،
نو بیا به دوی بغاوت جوړ که په ځمکه کې، بیا به دوی زما نافرماني شروع کړه. ځکه الله رب العالمین دا فرمایلی چې انسان دا هلوع دی. کلا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. معمولی دا چې کله دته الله فرمایي دته کله تکلیف ورسي نو دی بیا فریادونه کوي الله ته، الله نه دعاګانې غواړي. او الله فرمایي کله چې دته څه خوشحالي ورسي، څه مالداري ورسي، صحت الله ورکي، الله فرمایي منوعه، بیا د الله نه ځان منې کی. بس ٹھیک شو، دی بیا الله رب العالمین ته بیا آواز نه کوي. او بعضې کمبخته خو بیا داسې چې بیا د هغه روغوالي، د هغه مالدارۍ، د هغه خوشحالۍ د حالت نسبت بیا د الله نه سوا بل چاته کوي چې هغه زما نه دا مصیبت اخوا کړه او هغه رانه دا پریشاني اخوا کړه. حالن کې دا حالت نه الله لرې کړی. نو چې کله انسان الله ته ضرورتمند دی، الله ته حاجتمند دی، د حاجتمند انسان کار سی، کله چې د انسان څه په کار شي او یو څیز ته ضرورت شي نو دی کور محله کې داسې وګرځي، دا څیز مې په کار دی، دا مې په کار دی، دا مې په کار دی، ګاونډیانو کره وګوري دا هغه. دا قرنګي کله چې دا انسان ضرورت راشي او د ضرورتمند شي دله الله نه غوښتل پکار دی، الله نه ورله دعا پکار ده. که هغه لږ سي او که ډېري، هر حالت کې دله د الله نه غوښتل پکار دی او د الله نه غوښتلو ته دعا وایي. ځکه الله قرآن مجید کې دا فرمایلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. بعض صحابه کرام رال ویل یا رسول الله موږ دا یو تفوس کوو چې اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادی. ای د الله پیغمبره زمونږ رب دا نږدې دی چې پټه پټه دعا ترېنه وغواړو، پټه جرګه ورسره وکړو مناجات، او که نه زمونږ رب لرې دی نو چې بیا ورته تیزې تیزې چغې ووهو. الله دا آیات راولیږه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. کله چې ای پیغمبره ستانه زما دا بندګان زما حوالې سره تپوس وکړي نو ته ورته دا ووایه چې زه نږدې یم، فإني قریب. او داسې نږدې یم اجیب دعوة الداعي اذا دعاني، زه د دعا کوونکي دعا قبلومه خو چې ما نه یې وغواړي، چې ما نه یې وغواړي. او دا پکې ضروري ده چې فلیؤمنوا بي فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي. زما د حکمونو قبولتیا دی وکړي او زما نه په دې غوښتو دې یقین وکړي، ولیؤمنوا بي، په ما دې یقین وکړي. الله فرمایي په ما دې اعتماد وکړي چې دا زه ترېنه څه غواړم دا زما رب چې دی هغه په دې باندې قادر دی چې ماله به دا راکوي. ځکه یو ځای قرآن مجید کې الله فرمایلی دی چې ما نه دعا غواړئ، ما نه دعا غواړئ هر حالت کې. او کم خلق چې ما نه دعا نه غواړي الله فرمایي دا د تکبر والا دي، دا د لویۍ والا دي. دوی زما نه ځان لوی ګڼي، دی ځان پوره ګڼي، ځکه یې ما نه غواړي.
قرآن کې د پیغمبرانو واقعیت الله بیان کړي دي او هر یو پیغمبر هغه واقعیاتو کې الله نه غوښتنه کړې ده الله نه دعا غوښتې ده موسی علیه السلام واقعه چې کله د مصر نه ووته او د شعیب علیه السلام خوا ته لاړ مدین ته لاړ او ډېر زیات ستومانه شوی او ستړی شوی و ځکه ډېر لوی مزل دی د ورځو او د شپو مزل دی د ورځو او د شپو او لاره کې څه خوړلي هم نه او دغه کووي خواله راغی چې کوم کووي نه به خلکو اوبه موړلې او مالونه به هم پېشمنکیانو اوبه کول یو دوه جینکۍ اخوا لرې ولاړې وې او خپل مالونه یې قرآن کې راځي خپل مالونه یې منې کول د دې اوبو نه ایته یې نه راپرېښودل د شعیب علیه السلام پکې نظر شو چې دا زنانه ولې دا خپل مالونه دې اوبو ته نه راپرېږدي او ټول شپنکیر خپل مالونه اوبه کوي موسی علیه السلام ورغې دې دواړو ته یې وفرمیل ما خطبکما ستاسو دا څه حال دی چې تاسو خپل مال نه راپرېږدئ دې اوبو ته نو هغه دواړو ته وفرمیل چې دا شپنکیان کله دا مالونه اوبه کي نو چې کله دوی لاړ شي نو بیا موږ دا خپل مال راولو او دوی نه هغه پاتې شونکي اوبه چې په هغې باندې موږ خپل مال اوبه کړو ځکه دا برقه موږ نه شو راوچتولی و ابونا شیخ کبیر زمونږ پلار بوډا دی او دې نه دا معلومیږي چې د شعیب علیه السلام زامن نه و زامن یې نه و موسی علیه السلام راغی ابورخې راویسته اوبې راواړولې او دوی ته ویل مالونه پې اوبه کوئ او واپس لاړ او هغلته یو ونې سوري ته کېناست او ډېر ستومان او ستړی او وږې نو دغه ټیم کې څه ویل دغه ټیم کې ویل ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله که ته ماته څه خیر او څه خوراک یا څه مال رالیږي نو یا الله زه ډېر محتاج لږه شیبه پس فجاءت احداهما تمشي على استحياء په هغه دوو جنکو کې یوه را روانه وه او ډېره په حیا او په پرده کې را روانه وه او موسی علیه السلام ته یې وفرمیل چې ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا زما فلار چې دی هغه تا غواړي چې تا موږ له دا مالونه اوبه کړل چې د دې مزدوري له درکړي او ته راشه هغه موسی علیه السلام را روان شو راورسېده شعیب علیه السلام ترې نه تپوس وکړه د کوم ځای ځوانه او ته خپله ټوله قیصه وکړه چې ما دغه شان چل رانه وشو او د مصر نه حکومت زما خلاف د نیولو او د ګرفتارۍ اډر ایستی دی او زه ترېنه دې خوا راغلم شعیب علیه السلام ورته وفرمیل بېغمه اوسه هغلته هغه سره پاتې شو او بیا ورته وفرمیل چې یو خبره ته کوم که ما سره مزدوري کې نو زما مزدور ته ضرورت دی او د دې نه مخکې دې جنکو د خپل پلار ته وویلې چې یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوي الامین ای زمونږ پلاره که ته څوک مزدور نیسي نو بیا دا سړی ښه دی چې دا کوم موږ له مالونه اوبه کړل ځکه دکې خو یو دا دی چې قوت دی ورپکې
چې هغه ډېرو شفنکیانو به کومه برقه په ډېرو کسو راایسته، هغه د په یو کس راویسته. ځکه روایاتو کې راځي الله یو پیغمبر له د 40 جنتیانو طاقت ورکړی، او د یو جنتي طاقت څومره وي؟ د یو جنتي طاقت به په جنت کې د 400 کسان وي، د 400 کسان. نو دی له چې ضرب ورکړي الله پاک هر نبي له دومره طاقت ورکړي. نو یو خوب کې قوت او طاقت دی، او دویم دا چې امین دی، امانتدار دی. ځکه امانتداري د جنکو ته معلومه شوله چې موږ ته یې کتلي قدر یې نه دي، بس مالونه یې لاله اوبه کړه او بس بیا واپس لاړه هلته کېنه. ځکه نبي پاک انساني، نبي دا پاکي، او دې د مخکې نه الله پاک پیدا کړی، بس د نبوت نه مخکې دی پاکي. ځکه دته لا دې وخت کې نبوت نه و میلاو. ته وفرمایل 10 کاله 8 کاله به ما سره مزدوري وکړي، او زه به دا وکړم چې ان انکحک احدى ابنتی هاتین، زما دا 2 لونه دي، دې کې به یوه زه تا له په نکاح درکړم. وعلى ان تأجرني 8 حجاج، ته به ما سره 8 کاله مزدوري کړي. فإن أتممت 10 فمن عندك، که 10 راسه پوره کړې نو دا به ستا د طرف نه خبرې، زما په تا باندې 8 کالونه اخوا نور حق نشته. 10 کاله موسی علیه السلام هغلته پوره کړ. د دې دعا څومره اثر وشو؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دې دعا اثر څومره؟ د ډوډۍ ځای ته میلاو شو، د خوراک څښاک ځای ته میلاو شو، د اوسېدو ته کور میلاو شو، د فرعون او د مصر د وزیرانو او د هغوی د پوجونو نه ورته امن میلاو شو، او ورته د ژوند ملګری میلاو شو، او د یو عام سړي کور کې تربیت هم ونه شو، بلکې د یو پیغمبر په کور کې تربیت وشو. دا اثر د څه؟ دا د دې یو جملې و چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا الله که ما له کوم خیر راکې نو زه ورته ډېر محتاج یم. دا دعا یې وغوښته. ځکه الله دا فرمایلي چې اجیب دعوة الداعي اذا دعاني. دا پکې شرط دی چې ما نه کله دې دعا وغواړي زما بنده، نو زه به خامخا د ده دعا قبلوم. حضرت زکریا علیه السلام واقعا قرآن کې موږ او تاسو اورېدلې د 3مه سپاره کې ده، او سوره مریم کې ده، او سوره انبیا کې ده. زکریا علیه السلام د ډېر عمر شو، او زنانې هم د ډېر عمر شوه، اولاد یې نه، او دا غم ورسره چې ما خو دې خلکو ته دعوت او تبلیغ هغه وکړه، اوس زما عمر دې حد ته ورسېد، نو که زه د دوی نه لاړ شم نو دا قوم دی دا خو به واپس په بله لار به روان شي، واپس به ګمراه شي. د دغې دپاره الله نه دعا وغوښته، الله نه یې دعا وغوښته. د سوره مریم لومبنی چې کومه رکو ده هغه ټوله د زکریا علیه السلام په دې دعا او د هغه په حال باندې ده. او دا یې فرمایل چې یا الله ما له یو وارث راکړي، یو وارث یرثني ویرث من آل یعقوب واجعله ربي رضیه، چې زما میراث ته پاتې شي او د یعقوب علیه السلام د اولاد میراث ته پاتې شي. او یا الله داسې اولاد راکړي چې هغه په دې پیغمبرۍ دپاره یا الله غوره هم کړي، منتخب هم کړي یا الله.
ځکه د پیغمبر نه میراث دا نه پاتې کېږي، د پیغمبر نه میراث دا نه پاتې کېږي. د پیغمبر نه یو میراث پاتې کېږي او هغه میراث دی د الله دین. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې العلماء هم ورثة الانبیاء، علما چې دي عالمان دا د پیغمبر وارثان دي. او نبی علیه الصلاة والسلام رستو په دې خبره تنبیه وکړله چې د عالم د علم مقصد او د د ژوند مقصد به دینار او درهم، دنیا او د دنیا وسایل دا بني. د علم مقصد به د خلکو رهنمایي، د خلکو رهنمایي وي. ځکه ورپسې نبی علیه الصلاة والسلام دی جمله پسې رستو دا جملې وفرمایلې چې وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم. پیغمبرانو نه دینارونه پاتې و نه درهمونه پاتې میراث کې، بلکې د پیغمبرانو نه علم پاتې و، علم پاتې و، دین ته نه پاتې و په میراث. ځکه زکریا علیه السلام میراث نور نه و سوا د دې نه چې زما د نبوت میراث زما د بچي ته پاتې شي. الله یې دعا قبوله کړه، دعا یې الله قبوله کړه. ځکه دا دعا یې کړې وه رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. د الله د طرف نه ورته ملایکو آواز وکړو زکریا ستا دعا قبوله شو، تاله به الله پاک هلک درکوي. او دغه هلک نوم یې ورته وښوده چې نوم یې د مخکې نه ایښودی شوی دی چې هغه څوک دی؟ یحیی علیه السلام. یحیی او الله وفرمایل لم نجعل له من قبل سمیا، د ده په نوم د ده نه مخکې بل څوک نشته دی. اولنی یحیی عمده و بس، د ده نه دا نوم مخکې د چا نوم لم نجعل له من قبل سمیا. بیا انسان دی، انساني فطرت دی که نه. نو بیا زکریا علیه السلام ویل یا الله دا به څنګه شي؟ ځکه زه خو بوډا شوی یم، بوډا یم. بعضې روایتو کې راځي چې د ده عمر دې وخت کې 90 سالو، لس کم سل کاله، څوک د دې نه ډېر ښه. وکانت امرأتي عاقره، زما ښځه خو د دې اوس عمره پورې هغې بچي نه دي راوړي. عقر موږ ورته شڼ وایو، شڼ بانج، او اردو کې ورته بانج یعنې شنډه ده. نو دا به څنګه وشي؟ دا خو عجیبه غونته ماته معلومیږي. د الله د طرف نه ورته حکم وشو چې الله پاک دقه شان به کوي، دقه شان به کوي. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولې دا ته مې نه پیدا کړی، ته خو 100 کاله مخکې تا ډوې نه او ما پیدا کړې. د دغې دعا اثر و د زکریا علیه السلام. الله پاک هغه پیغمبر بچی ورکړو. ځکه عزتمندونو هر حالت کې موږ او تاسو الله ته حاجتمن یو، ضرورتمن یو. کوم ضرورت هم چې راشي الله تعالی سوچت که، بس الله تعالی سوچت که، الله نه وغواړه، الله نه وغواړه. دا کوم آیات چې ما لوستی دی دې کې الله فرمایي اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی داسې بل چې هغه د یو ضرورتمند د آواز قبولتیا وکړي، کله چې دا ضرورتمند هغه ته آواز وکړي، نو بل څوک دی داسې؟ بل څوک دی سوا د الله نه؟ ویکشف السوء، او هغه ذات دی، داسې ذات څوک دی چې هغه د سړي نه د هغه بوج او خفګان اوچت کړي سوا د الله نه؟ او الله فرمایي ما تاسو د دې ځمکې خلفا جوړ کړي یې، نو بل معبود د الله سره شته؟ چریم نشته. ولې تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ الله فرمایي نو دا دی کوم حالت هم چې راشي الله ته لاس ته اوچتوئ، الله نه غوښتل، الله نه غوښتل، او الله خامخا دعا قبلوي،
خامخا یې قبلوي یا همغه دعا الله قبوله کړي یا د هغې په ځای الله بل څه درکړي چې ته څه غواړې هغې کې د خیر نی او یا دا دی چې آخرت ته به الله جمع کړي او یا دا دی چې دنیا کې تا نه به تکلیف واړی د دغې دعا په وجه باندې الله پاک دې زموږ او ستاسو دعاګانې قبولې کړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله تعالی راضي شو نو معاف کړي. د خیر او د رحمت دعا د باران دعا وکړئ. یا الله د خیر او د رحمت دعا بارانونه په موږ باندې وکړي، د برکتونو بارانونه را باندې وکړي. یا الله نافع او فایدهمند بارانونه را باندې وکړي. یا الله د عذاب او د نقصان د بارانونو نه مو ساتي. یا الله موږ ګناهګار یو، زمونږ د ګناه په وجه باندې یا الله که تا اسمان په موږ نیولی نو یا الله زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. موږ تا نه استغفار غواړو، توبه درته وباسو، زمونږ استغفار او توبه قبوله کړي. او یا الله د دې ځناورو د دې ونو او د بوټو او د دې شینکو په رحم باندې یا الله په موږ رحم وکړي. یا الله ته زمونږ نه راضي شي، زمونږ د دې ملک حالات یا الله ته برابر کړي. یا الله حالات ستا په لاسو کې دي. یا الله خیر او شر دواړه تا سره دي. یا الله دې ملک باندې د خیر فیصلې راولېږي. یا الله دا ظلم د دې ملک نه ختم کړي. یا الله دا بغاوت ختم کړي. او یا الله ستا دا نافرمانی د دې ملک نه ختم کړي. او یا الله رب العالمین صالح او نیک عمله قیادت زموږ په دې ملک راولي، ستا نه یریدونکې قیادت زموږ په دې ملک راولي. وصلی الله تعالی علی خیر.